دې یو انسان نه خلاصېږي چې ځان په ناخبرو کې واچوه زه خو نه پوهېږم که تپوس کوم نو بیا خو په پویه کې راځم سره د پویې نه خو بیا کار نه کول دا د نقصان دي نو په دې ناپویه کې ځان اچول په دې ناپوهتیا کې ځان ساتل په دې جهالت کې ځان ساتل په دې نه خلاصېږي ځکه قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی با قیامت کې وفرمایي یو انسان بداوی ما سره وخت نو زه پویه نه وم الله وی اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر تا دې مې دومره ژوند نه درکړی چې یو سړي په هغې کې پند و نصیحت اغستی نو اغستی شو نو چې تا له ژوند میلاو دی سوچ فکر عقل میلاو دی او زمانی د تکلیف ته د ځوانۍ ته رسېدلی بیا عذر نشته عذر بیا نه قبلېږي که ته عذر کوې خو عذر نه قبلېږي دا عذر نامعقول دی نو چې کله عذر قبلېږي نو په کار دا ده چې انسان دا پته ولګوي دا معلوم کړي چې کم کار ما باندې د کولو دی پابندۍ کم کار ما باندې د نه کولو دی دا پابندۍ څه دي دا ذموارۍ څه دي څوک چې په یو ډیوټۍ باندې لګي یو عهده او منصب ورته حواله کېږي دله باقاعده مخکې نه د هغې څه اهلیت وي هغه اهلیت ورسره وي د هغې مناسب څه ټریننګ دی چې هغه ټریننګ وکړي بیا هغه منصب باندې مقرر شي چې دا منصب ته چلوه تا د دې چل زده کړو یو سړي ته منصب حواله شوی دی او دی د هغې ټریننګ نه کوي د هغې منصب د چلولو مناسب څه لوازمات ضروریات دي هغه دې نه زده کوي دی هغه منصب نشي چلولی خو هغه هر یو منصب په دنیا کې هر یو د ډاکټرۍ دی که د انجینرۍ دی د بل څه دی د بل څه دی خو د هر یو کار او د منصب او د عهدې مناسب په مخکې نه یو په دې کې بنیادي اهلیت یو د هغې مناسب چې کوم تربیت دی هغه به دې کوي که نه دی به دا منصب ضایع کوي د دې منصب حق به نه ادا کوي دغسې انسان دنیا کې د یو ذموارۍ دپاره پیدا دی چې دی به څه ذموارۍ دي د ده په ذمه باندې نو دی به دا ذموارۍ زده کوي نو چې دا ذموارۍ زده کړي نو اوس د هغې ذموارو د لاندې به پابندي تېروي د هغې د لاندې به خپل ژوند تېروي هله به دا ژوند د کامیابوي حاجي رضی الله تعالی عنه ته یو ورځ شاګرد راغی شاګرد ورته دا ووایي جومات کې شور شغب دی حاجي رضی الله عنه ډېر په تعجب سره ووایي ښه نو داسې خلکو وکړو داسې کار وشو هغه ووایي حاجي رضی الله عنه ووایي ما د نبي علیه الصلاة والسلام نه اورېدلي وو انها ستکون فتن خبره داسې ده چې خرابۍ به بېدینۍ به راځي انها ستکون فتن صحابي وی ما وی مل مخرج منها یا رسول الله دا الله رسول د دې فتنو نه د دې خرابو نه د وتلو ذریعه څه ده په څه به د دې فتنو نه وځو نبي علیه الصلاة والسلام وی کتاب الله د الله په کتاب باندې د الله کتاب شته او فتنې شته د الله کتاب شته خرابۍ شته بېدینۍ شته تش د الله د کتاب وجود نه بلکې د الله د کتاب په دې طریقه باندې په حق ادا کولو سره نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل فیه نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم دا کتاب د الله په دې طریقه کتل غواړي چې د مخکنو حالات وګوره که نه د قوم نوح نه رواله نوح علیه السلام قوم په څه برباد شو د هود علیه السلام قوم په څه برباد شو د صالح علیه السلام قوم په څه تباه شو د لوط علیه السلام قوم په څه تباه شو بني اسرائیل په څه باندې خنزیران شادوګان دې جوړ شو وګوره که نه دا تاریخ فیه نبأ ما قبلکم
د تیرو خلکو تاریخ دی پکې د هغو د ناکامۍ چې څوک ناکام شوي دي د ناکامۍ اسباب دي پکې د هغه اسبابو نه ځان ساتل پکار دي. وخبر ما بعدکم ستاسو نه د آینده زمانې احوال دي پکې. وحکم ما بینکم ستاسو د موجوده زمانې فیصلې او احکام دي پکې. په دې طریقه باندې د الله کتاب وګورئ. نو په ځان په تیاره کې اچول په ناخبرو کې اچول دا د خلاصي ذریعه نه ده. په دې انسان د الله سره نشي خلاصولی. دا عذر نشي کولی چې زه نه پوهېدم. نو معلومي چې کوم انسانان چې د کومې خبرې پابند جوړ شوي دي نو هغه څه د کولو دي څه د نه کولو دي. د دواړو به مسلمان دعویدار د ایمان بالله او بالآخره دی به د دې دواړو پابندي کوي. نو چې کله پابندي نه کوي نو د هغې د دنیا هم نقصانات دي د هغې د آخرت هم نقصانات دي. دنیا کې به هم د هغې څه نقصان دې سکي آخرت کې به هم سکی. قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس. پوچھو پلمد باندې سو خرابی دی سروانی دی سو فسادات دی و دا گوله بما کسبت اید الناس دا د خلقو د عمل نتیجه دا بما کسبت اید الناس. نو د بد عمل دنیا کې هم کله الله په مختلفو شکلونو باندې د هغې سزاګانې ورکوي د هغې تنبیه ورکوي او په آخرت کې هم ورکوي. حدیثو کې نبی علیه الصلاة وسلام د بد عمل بد اعمال دي او چې د هغې په نتیجه کې نبی علیه السلام لعنت ذکر کړی دی په دغه عملونو کوونکو باندې. او لعنت دا ډېر یو بدتر سزا ده ګورې چې د الله د رحمت نه لرې والې. لعن شړلو ته وایي. لعنت د الله معنا د الله د رحمت نه لرې کېدل د الله د نظر رحمت نه قربېدل. دومره بدتر شی دی. یو پیره لښکر کې یو تن سورلی نه تنګ شوی دی تلنه یا هر څه چې وه نو لعنت یې پرې وي په تا دې د الله لعنت وي. نبي علیه الصلاة والسلام به دعوها فانها ملعونه دا پرېږدئ په دې به څوک سورلي نه کوي په دې لعنت ویلی شوی دی. حالانکې سورلي دا د لعنت اهل نه ده مکلف نه ده. او نبی علیہ السلام وایي چا چې په کوم شي لعنت وي چې هغه د هغې اهل نه دی لعنت ویونکي ته دا واپس کېږي. او هغه سورلی چې لعنت پې چا ویلی او نبی علیہ السلام به دعوها فانها ملعونه. صحابي بیا وایي هغه به دغسې ګرځېده چا پې سورلي نه کوله نبی علیہ السلام یې په دې لعنت ویلی شوی دی. نو څوک چې هغه انسان دی هغه عقل پوهې واله دی هغه ته الله لار ښودلې ده د خیر او د شر وهدیناه النجدین. بیا دې مستحق لعنت جوړیږي حقدار د لعنت د الله جوړیږي په څه اعمالو باندې. دا به څومره د بېخیرۍ دا به څومره د ناکامۍ چې هغه څاروی چې پې لعنت ویلی شوی دی نبي علیه السلام په دې سورلي مه کوئ. نو چې کوم انسان باندې الله لعنت وایي د څه کار او کردار د وجې نه آیا د ده به څه حالي. نبی علیہ السلام دا په احادیثو کې متعدد ذکر کړي دي متعدد اعمالو په نتیجه کې لعنت ویلی دی. په یو موقع نبی علیہ الصلاة والسلام دا ویلي لعن الله من لعن اباه. په هغه چا د الله لعنت دی چې خپل پلار باندې لعنت وایي پلار ته کنځل کوي په ده باندې د الله لعنت دی. په یو بل حدیث کې نبی علیہ السلام په بل انداز دا خبره ذکر کړې وه. نبی علیہ السلام یې من الکبایر په لویو ګناهونو کې خپل پلار باندې لعنت ویل دي پلار ته کنځل کول دي.
چاوي د الله رسول داسې بلا څوک بدبخت دی چې خپل پلار ته کنځل کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دا په دې طریقه کېږي، برای راست نه په دې طریقه کېږي د سبب جوړېدلو په ذریعہ. یلعن الرجل ابا الرجل فیلعن اباه، یو رالګي د بل پلار کنځي، هغه د پلار کنځي، خپل پلار د بل په خوله په خپل وکانځه. من الکبائر، دا د لویو ګناهونو نه دي. دغسې د بل مور ته کنځل کوي او لعنتونه پې وایي، هغه د ده مور ته باندې کنځل او لعنتونه وایي، خپله مور یې د بل په خوله وکنځله. او نن واړه څه کوي چې ځوانان مشران او څوک چې داسې د خولې نه خلاص نو دا ډېر عزت په نظر یعنې دا وایي ازاد طبیعته دی. ازاد طبیعتي دا ده چې ته د حدود شرعیه په عمل کوه، ته د لعنت د الله ځان مستحق جوړوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام څلور خبرې په دې حدیث کې وفرمایلې. وی لعن الله من لعن اباه، د الله لعنت دی په هغه چا چې خپل پلار باندې لعنت وایي، خپل پلار ته کنځلې کوي. دویم یې وفرمایل لعن الله من ذبح لغیر الله، هغه چا باندې د الله لعنت دی چې هغه د الله نه سوا د مخلوق په نوم باندې حلالي کوي. حلاله کوي د الله نه سوا د مخلوق نوم پې اخلي، حلاله کوي اراده یې په حلاله کې د الله نه سوا د بل چا نزدېکتي، نظر لغیر الله. لعن الله، نبی علیہ السلام وایي الله په ده لعنت کړی دی. درېیم یې وفرمایل لعن الله من غیر منار الارض، هغه چا د الله لعنت دی چې هغه د ځمکې پولې حدود بدلوي، خپله پوله بل ته اړوي، د بل پټۍ او ځمکه لاندې کوي، د الله د لعنت مستحق دی. څلورم یې وفرمایل لعن الله من آوى محدثا، د الله لعنت دی په هغه چا چې څوک د الله دین کې بدلون راولي او دی ورله تعاون او مرسته ورسره کوي، پناه ورله ورکوي. دا څلور خبرې نبي علیه السلام په یو ځای په یو موقع په یو حدیث یو کړی کې د لعنت ذکر کړي. مسلمانان هر سړی دی په بل کې نه ګوري چې دا په بل کې شته او که نشته. زموږ مصیبت دی چې خبر وي نو بد وي نو په بل کې ګوري، خو ځان ته نه ګوري چې ما کې هم دا شته، ځان کې مرض کتل غواړي. دغسې نبي علیه الصلوۃ والسلام یو بل حدیث کې لعنت په یو بل عمل باندې ویلی دی. لعن الله الواشمه والمستوشمه والواصله والمستوصله، د الله لعنت دی په هغه زنانه چې هغه خالونه لګوي، بله په هغه زنانه هم لعنت دی چې هغه د دې مطالبه کوي چې ما له خالونه ولګوه. نبي علیه السلام ته لعنت ویلی دی. دغسې نبي علیه السلام لعنت ویلی دی په هغه زنانه چې هغه ویښته جوړوي زنانه وله د ډېرولو دپاره، او هغه چې هغه مطالبه د دې کوي چې ما له ویښتو کې ویښته ولګوئ چې دا ویښته ډېر شي. نن سبا ښکلا او رواج دی، بس اړو د سره دا کار څوک ګڼي نه چې دا چېرته بد کار دی، غلط کار دی. دین موږ یو مانځه یو جومات ته راوستی دی چې دا دین دی او دا اسلام دی. اخوا نور دین او اسلام بس آزاد خیالي ده، هر سړی آزاد دی، هر چا د خپل طبیعت کار دی، ما کې د چا څه کار دی، ما سره د چا څه کار دی، تا سره د چا کار ولې نشته. چا چې پیدا کړی دا د هغه کار دی، دا د هغه اختیار دی. دې وجې نه نن سبا عام خلک ګرځي وایي ویښته خرڅ کوي په کوڅو کې، چیرې وباسي ویښته خرڅ کوي، څه سامان خرڅوي نو هغه په کې ورکوونکي مونږ ځان په دې خلاصوي، سړی اخلي خو یې هغه که نه ته خو زه خو دې خلاص یم، ما خو ورکړی دی چې تا ورکړی دی د هغه سره دی د ګناه په کار کې تعاون کړی دی. نبی علیہ السلام پکې ټول راګیر کړي دي. آکل الربا، اخیستونکي خوړونکي، وموکله خورونکي ورکوونکي،
نو وکاتبه د هغې لیکونکي د سود معامله لیکونکي لیکل والا ته درخواست دی چې د سود معامله راشي مه یې لیکئ به بل چی ولیکه کم از کم که ستا د دې لیکلو د انکار د وجې دی د غلطې معاملې نه قلار شو طلب الله اجر درکړي او که نه کم از کم د ګناه نه خو به بچ پاتې شي نو وکاتبه د سود معامله لیکونکي او وشاهدیه د سود په معامله باندې ګواهي کوونکي دا دوه پکې په مفتو کې ها دا یو خو ورکوونکی دی یو اخیستونکی دی د هغې خو بس د دواړو څه فایدې او څه اغراض دي او دا دوه پکې په مفتو کې د سودخورۍ په ګناه کې شریک دي او د الله د لعنت مستحق دي بس موږ په دې کې بس په معاملاتو کې ځان آزاد ګڼلی دی چې بس دین مې اسلام دی او معیشت هر څه چې دی ځان له جدا جدا جانبې کې دی یو ازم دی او بل ازم دی کاروبار کې مسلمان آزاد دی بس چې څه خوښ وي دوه تنه ځان سره یو بل سره په څه جوړه راځي او بس هغه معامله دي کوي اسلام داسې ازادۍ باندې مسلمان نه دی پرېښی دی د څه خبرو پابند دی دی د څه خبرو پابند دی نو نبي علیه صلات وسلام دا څلور واړه په دې یو موقع باندې په یو ځای باندې مستحق لعنت ګرځولي دي دا دغه ګناه د دغه ګناه نه رخصت دی دغسې نبي علیه صلات وسلام شراب خرڅوونکي نچوړوونکي ویستونکي شراب نچوړوونکي یعنی جوړوونکي خرڅوونکي چالوړونکي او د هغې څښونکي په دې څلورو واړو باندې نبي علیه صلات وسلام لعنت ویلی دی سړی وایي زه خو یې خورم او څکمه نه خو چونکې تجارت دی نن سبا د منشیاتو مختلف کارخانې دي د غټو غټو خلکو کارخانې دي دغه حرام څیزونه تیارې نو که ته استعمالی نه په د هغې هغه اولنۍ سرغنه د هغه بنیاد یې همتی نو دغه دی بیا څوک چې رسایي کوي رصد کوي دغه دی نو بیا څکوونکي او څکونکي نبي علیه السلام څلور واړه پکې شریک کړي دي څلور واړه مستحق لعنت دي دا د الله د لعنت ځای دی د الله د لعنت مستحق جوړېدل دي دغسې نبي علیه الصلاة وسلام لعنت ویلی دی لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء او كما قال عليه الصلاة والسلام کمی ښځې چې د نارینهو سره وضع قطع مشابهت کوي پس کارونو کې چې هغه د نارینهو کارونه دي د نارینهو وضع قطع ده د الله لعنت دی پې نو کم نارینه چې د زنانه وضع قطع د هغې عادات د هغې طور و طریقه اختیاروي نبي علیه السلام وایي د الله لعنت دی پې دې خبرو ته زما په نسبت نه ګورئ چې دا خو جوما ته یې دا ووایي دا د بل چا خبرې دي صرف رسول دي واسطه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله وی بلغ ما انزل الیک من ربک ټول رسوا چې ستا د رب نه تا ته کومې را رسېدلې دي فإن لم تفعل فما بلغت رسالته که دې ټولې ونه رسولې نو تا د الله پیغام ونه رسو دا خبرې د الله دي ګورې ښه خبرې د الله دي اگر چې په زبان د رسول الله دي دا څه خبرې څه خو قرآن دی برای راست د الله کلام دی او دا څه خبرې د الله دي نبي علیه السلام د ځان نه احکام جوړونکی نه دی ګورې نبي علیه السلام د ځان نه طریقه جوړونکی نه دی خونه د الله ده خو د نبي علیه الصلاة والسلام په زبان ده گفته الله بود گرچه از حلقوم عبدالله بود د وینا د پیغمبر دا خو د الله خبره ده اگر چې د بنده د خولې نه ده نو که زه یې ویم نو خپله خبره درته نه کومه ولې د الله خبره ده د الله د رسول خبره ده په چا خوږه لګي مني الله دې خوشحاله کړي که په چا ترخه لګي نو هغه چا ته دې نسبت کړي چې چا ویلې ده نعوذ بالله زما خپله خبره نه ده نو خبره دا ده چې دا خبرې دا کمی زمونږ معاشره کې شته
منګ کو ځان مو په غفلت کې اچولې دی ځان مو په یا په ناپوهه کې اچولې دی یا غفلت دی یا تغافل دی یا ناپوهي ده یا مو ځان په زور په غفلت کې اچولې دی دواړه نه دي پکار که ناپوهي ده ځان پوهول پکار دي طلب العلم فریضة على كل مسلم تا من حرام حلال دا بزدکای دا په هر مسلمان فرض دي او که یو سړی پوهه دی تغافل کوي ځان په زور په ناپوهیو کې اچوي په دې باندې هم نه خلاصېږي ګورې په تغافل هم نه خلاصېږي د نبي علیه السلام وایي ګورې مشابهت په هر څه کې چې وي په هر حرکت او عمل کې چې وي د نارینه د زنانه د نارینه سره مشابهت کوي په کارونو کې هغه وضعقته د وجود ده جامه او لباس دي حرکات سکنات اعمال دي دغسې نبي علیه الصلاة وسلام لعنت ویلی دی لعن الله من عمل عمل قوم لوط د الله لعنت دی په هغه چا چې هغه د قوم لوط عمل کوي دغه فحاشي او دغه بې حیایي ارتکاب کوي د الله لعنت دی پې دغسې نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي لعن الله من ضار مؤمنا او مکر به دا الله لعنت دی په هغه چا مؤمن ته بې وجې ضرر رسوي مؤمن د وجې بې وجې تنګوي او مکر به یا مؤمن له دوکه ورکوي د الله لعنت دی پې لږ ځان له سوچ پکار دی چې آیا موږ خو بل کې ډېرې دا کمۍ ګورو هینو بل کې شمارو خو چرې دا ماګې نه الله دې موږ له توفیق د دې راکړي چې موږ د الله دین زده کړو کومې ذمهوارۍ دي په موږ چې ذمهوارۍ زده کړو دا ذمهوارۍ بیا ادا کړو انشاءالله دین علاوه څه نور هم خبرې دي چې هغه څه پابندۍ دي د کولو د نه کولو دا د نه کولو دا خبرې مخ مرمبې کو منکرات چې د دې خبرو نه ځان ساتل پکار دي او کومه خبره چې په هغې لعنت ویلی شوی دی د کبایرو یو تعریف دا دی کبایر یعنی غټ غټ ګناهونه کومو خبرو چې د الله په لعنت ویلی دی یا نبی علیه السلام په لعنت ویلی دی دا د کبایرو نه دي ګورې دا د غټو غټو ګناهونو نه دي ګورې او د کبایرو په باره کې حکم دا دی ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم که د لویو ګناهونو نه مو ځان وساته واړه ګناهونه دا به درته معاف کوم خو که د لویو ګناه نه ځان نه ساتئ نو واړه ګناه درته لوی دي هم په ذمه دی هغوی کې درته په عامو اعمالو نه معاف کېږي ګورې مفسرین د دې آیت لاندې وایي چې د وړو ګناهونو معافی مشروط دی په کبایرو نه په ځان ساتلو باندې نو الله دې توفیق راکړي چې موږ د کم از کم د لوی لوی ګناهونو نه ځان وساتو.